نبی علیہ السلام په تمام کائنات کې د چا نه مخ نه دی اړولی، په تمام کائنات کې د چا نه مخ نه دی اړولی، مخې ته واړو چې وی کتل پاک اجامت یې کړو. نبی علیہ السلام ورته خیرې وکړه چې ویلکما الله هلاک که دام څه چل کړی دی زما محترم. اوس ته تصور وکړه که نه محترم، ته تصور وکړه د اختر مبارکه روز په ما باندې را روانه ده چې الله وایي چې په خوشحالۍ کې تاسو نه د محمد رسول الله امتیانو، تاسو نه په مقابله کې دومره خوشحاله یم چې اعلان جنت در باندې کوم. نو تاسو زما د پیغمبر دا سنت په خپلو مخونو باندې نشئ سجولی، تاسو ته ځان بد ښکاري. ما وایي که د حسن خبره کوي چې به بد ښکاره شم، راسه د محمد رسول الله د حسن انتها و چې صحابه وایي موږ نبي علیه السلام ته کتي نه شو. حسان ابن ثابت وایي ما د نبي علیه السلام د کتو دپاره یو طریقه لاندې کړې وه، وایي چې ما به کله نبي علیه السلام ته کتل نو دا ګوتې به مې داسې کړې، نو د ګوتو په رولو کې به مې محمد رسول الله ته کتل. ټول څوک سبحان الله هغې له داسې الله حسن ورکړل زما محترم. او په مخ باندې دا ګیره وه، ته دا ګیرې خریلو ته د اختر د سبا دپاره ته ناست او دا ګیره خرې زما محترم، ته دا ګیره خرې د داسې پیغمبر، داسې شفیق پیغمبر چې زما ستا د خاطره محمد رسول الله څلور پنځه ورځې ناره تېره کړې ده. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله وایي چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تاسو ته د امر کوي فخذوه، نو تاسو یې ونیسئ. مقصد دا دی چې په هغې باندې عمل وکړئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، او چې د څه شي نه منع کوي او بندوي نو د هغې نه ځان بند کړئ. زما محترمو، د رمضان المبارک محظمه میاشت تېره شوه او تقریبا اخیرنې روجه ده او اخیره جمعه ده په دا رمضان المبارک کې چې دې ته جمعة الوداع هم ویل کېږي. مانا دا اخیره جمعه ده او اخیره شپه ده د رمضان المبارک چې په دا اخیره شپه کې الله تبارک وتعالی د مزدورۍ اعلان کوي چې تاسو ټوله میاشت مزدوري وکړه نو د هغه مزدورۍ اجر اوس ورکوم الله وایي، او د هغې اجر بلا اجرونه دي، لیکن د ټولو نه عظیم اجرونه چې په هغې کې د ټولو نه مخکې الله تبارک وتعالی د تمام امت محمدیه د مغفرت اعلان کوي زما محترم. و په دویم نمبر چې الله تبارک وتعالی د دې په خوشحالی کې په انسان په مسلمان باندې یو گفت هم ورکوي چې عید الفطر ورته ویل کېږي. من الله وی تاسو ټوله میاشت نهره تېره کړه، ټوله میاشت تاسو ځان د خواهشاتو نه بند کړی، ځانم د دروغو نه بند کړی، د غیباتو نه ځان بند کړی، ځانم د خوراک نه بند کړی، د خپل حلال طیب ښځې نه ځان بند کړی او د سکاټ نه ځان بند کړی. د دې په مقابله کې تاسو باندې یو خوشحالي راولم چې د هغه خوشحالۍ نام عید الفطر دی زما محترم، چې هغه سبا دی انشاءالله الرحمن. اوس دا خوشحالي الله تبارک وتعالی ولې راوستې ده؟ د هغې وجه دا ده چې الله تبارک وتعالی د خپلو بندګانو نه خوشحاله دی، د خپلو بندګانو خپل رب خوشحاله کړی دی. نو الله وی تاسو زه خوشحاله کړم، نو په مقابله کې تاسو زه خوشحاله وم. الله خو جي غیرتي ذات دی. اوس یو خبره کوم، پرون زه راتلم بیګا تراونه، دا خبره داسې دي چې ولا معاشرې ولا خبرې چې مې وکتل بیګا جي دا نایانو دا کوم دوکانونه سکاوي حجامونه چې دي دا داسې ډکو، بلکې زمونږ یو ملګری دی بارې ورته کټه مچولی و، داسې ډکو ما وی که چېرته سرکاري اوړه راغلي دي او دا ورته قطار کې ناست دي، زما دا تصور راغی. ما وی جي سکاوو ته سرکاري اوړه راغلي دي چې ټول ورته په قطار ناست دي. ما تصور وکړه جي 3-4 کسان په کرسۍ ناست دي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په زړه باندې چړې راکاږي زما محترم.
ماویجی سبا اختر دی کنه الله خوشحالي راوستې ده نو د خوشحالۍ په مقابله کې زه خدای خفه کوم جي ټوله میاشت رانه تقوا راوبیده راشه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زما رب وفرمایل وما آتاکم الرسول فخذوه اے تمام امت محمدیہ اے د محمد رسول الله امتیانو وما آتاکم الرسول فخذوه زما د نیازبین محبوب چې تاسو ته امر کوي دا اول سے پدې باندې عمل وکړي عملی زندگی کې راولې وما نهاکم عنه فانتهوا زما رب جمله فرمایله او چې د سلام باندې کوي ځان ته بند کې ځکه دا ځان بندول تاسو د لپاره سبب د جنت ګرځي د ما محترم الله او اوس الله دې معفو کی چې اومه قتل کسان جی سکاوه کې ناس سار اختر د پاره د نبی رسول الله امتیان ځان د اختر د پاره تیاریږي او د اختر د پاره څنګه ځان تیاری د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تذکرہ کې را دي وی حجر اسود ته چې مخامخ شو اوس اطاعت رسول د محمد رسول الله اطاعت ویم چې مونږه کې د نبی رسول الله اطاعت شته کنه وی چې حجر اسود ته مخامخ شو ورته आवाज وکړ وی قسم دې ته چې مالی دلې محمد رسول الله شونډه مبارکه ما پتا باندې لیدلې دي چې تا باندې ایخې دي ته محمد رسول الله کول کړي وای قسم بالله وای کته نبی اسلام چې ته نه کول کړي ته یو کاړي ته نه چاته ضرر رسول شي نه چاته فایده رسول شي ځکه تا کولم د محمد رسول الله د اطاعت ته وجنه د کولم د ما محترم تاکہ هیڅ پیدا نشتا و جنتی کانے دے نبی اسلام حجر اسود چې چاخ کول کو تمام ګناونه ترا کاږي د ګناونو نه داسې پاکيږي لکه بچي چې د مور د ګیډې نه پاک پیدا شي د ما داسې پاکيږي نو عمر فاروق ورته سوي وې زه د دې وجه نه کولم چې ګناونه زه د دې وجه نه کولم چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک داسې اطاعت او صحابو کې د ما محترم او نبی اسلام چې کوم امر کړی دی راشه وې نبی اسلام خطبه کوله د جمعې خطبه کوله جی په خطبه کې نبی اسلام کوئی ټول کې نه په خپل ځای باندې اعلان وکړي جی د جمعې خطبه کې دا چې په خپل ځای باندې کېنه وې یو صحابي د مسجد د غزې تر رسیدلو کوم ځای کې چې تمام مسلمانان چپړې وباسي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د چپړو په ځای کې کېناست دینه مخ کې وپسې زم یو صحابي په کوڅه کې ورېد زید بن حارثه په کوڅه کې आवाज ورېد زید بن حارثه په کوڅه کې کېناست د دینه مخ کې زم الکه مرصد ابن مرصد رضی الله تعالی عنہ د کور نه وروته جمعه ته کور مخامخ د محمد رسول الله گویا جمله وګورو ته ورسېدا چې به صحابه په خپل ځای کې ناشته د خپل کور نه وروته په درشل کې ناشته جمعه ته نه راته په درشل کې ناشته زید ابن حارثه په کوڅه کې ناشته گویا انس ابن مالک د چپړو په ځای کې ناشته نبی اسلام چې خطبه وکړه आवाज وکړه انس ته ما اولید د الله رسول ته د ناشته امر وکړ زه په هغه ځای کې ناشته په کوم ځای کې چې تمام مسلمانان چپړې وباسي وای نبی اسلام حارثه ابن زید ته وي حارثه نه ښکارا کېده د الله رسول ته आवाज وکړ دا وی چې کېده ما आवाज ورېده زه په کوڅه کې کېناستم مرصد ابن مرصد ته نبی اسلام فرمایي مرصد ته نه په خطبه کې د الله رسول تاسو आवाज وفرمایي چې کېده زه د خپل کور مخ ته کېناستم نبی اسلام وی ما تاسو ته نه دی ویلي صحابه ته جمله کې وي د الله رسول تاسو نه دی ویلي لیکن تاسو امر کړی دی موږ تاسو د امر مخالفت نشو ځکه کېناستو د ما چې هغه صحابه په اطاعت کې داسې خلکو د ما محترم چې نبی اسلام ته کېنه د کور په درشل کې کېناستو د ما محترم د نبی اسلام مبارک صحابه او امتیانو په حقیقت کې قران کې الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم که تاسو ایمان وروړئ او تاسو وایئ چې زه ایمان قبلم زه مؤمن یم د محمد رسول الله امتی نو مال داسې امتی پکار دي کوم چې صحابي دي مال داسې ایمان پکار دي کوم چې صحابي دي مال داسې طرز معاشرت پکار دي کوم چې صحابي دي مال داسې انداز گفتگو پکار ده کوم چې د صحابي ده مال داسې جذبه پکار ده کوم چې د صحابي ده مال داسې اطاعت پکار دي کوم چې د صحابي ده مال داسې فرمانبرداري پکار ده کوم چې د صحابه ده زما محترم
مانا داسې ایمان پکار دی. او فإن آمنوا بمثل ما آمنتم قرآن کې فرمایي که ستاسو ایمان داسې ایمان نو چې د صحابو نو الله وی دا ایمان مردود دی ما ته قبول نه دی زما محترم. اوس ته وګوره جی ته سپینې ګیرې ته دا قنچ نیولې ده بهي ته سپینې ګیرې ته تابلیت نیولې ده تا له حیا نه در. او زه تاسو ته یو جمله وایم جی هلکه مونږ جی وایو ختم نبوت زنده‌باد، قادیاني مرده‌باد، هلکه ګستاخ رسول مرده‌باد. دا چغې وام خو تا ته پته ده چې د ټولو نه غټ ګستاخ هغه انسان دی چې د محمد رسول الله په زړه باندې چړیاخ کړی دی زما محترم. تا ته دا پته شته تا چېرته دا تصور کړی دی چې د ټولو نه غټ ګستاخ خو زه یم تا دا سوچ کړی دی زما محترمو تا دا تصور کړی دی چې بهي د ټولو نه غټ د قادیانیانو پسې مړه زه به یو جمله وویم چې ستا نه قادیاني مرزا مسرور چې د محمد رسول الله ګستاخ دی هغه ګیره پرېښې ده او تا ګیره نه ده پرېښې ته ځان ته د محمد رسول الله امتي وې مړه او بیا پې چاړه راکاږې مړه او تا ته پته ده چې دا چېرته ځي زما محترمو تا ته پته ده دا جي په ګټرو په لښتو کې بهیږي تا ته پته ده چې دا په ګټرو په لښتو کې بهیږي دا تصور دی کړی چې دا زه وخورم د محمد رسول الله امتیانو دا چې زه وخورم دا چېرته روان دي دا سوچ دی کړی دی تا دا تصور کړی چې ته دې ته سوچ کړی او تا ته ځان ښکلی ښکاره کېږي چې زه ښکلی یم تا دا تصور کړی راشه د حسن انتها په محمد رسول الله باندې وي. صحابه کرام وایي که ته د حسن خبره کې د محمد رسول الله په دغه باندې دا کینو او صحابه او داسې خلک چې مؤمنانو هغوی خپل دا ځایونه مرګ ته وړاندې کړي دي ته دا ځایونه د محمد رسول الله مینې ته نشي وړاندې کولی زما محترم ته دا نشي وړاندې کولی تا کې دومره جذبه نشته تا کې دومره ایمان نشته چې ته وایې چې زه د محمد رسول الله امتي یم او ته وایې چې زه سر ورکولو ته تیار یم ته ځنې ورکولو ته تیار نه ځنې ورکولو ته چې په دا باندې د محمد رسول الله سنت پرېږدي ته به مړه ته به سینه کم ځای نه ورکړې او ته به سک کم ځای نه ورکړې زما محترم. ته دې ته سوچ وکړه وایي د یمن نه یو دوه کسان راغله د نبي علیه صلات وسلام مبارک دربار کې کېناسته جملې ته توجه شي وایي د نبي علیه السلام په دربار کې چې کېناسته نبي علیه السلام په تمام کائنات کې د چا نه مخ نه دی اړولی په تمام کائنات کې د چا نه مخ نه دی اړولی مخې ته واړو چې ویې کتل پاک اجامت یې کړو نبي علیه السلام ورته خیرې وکړې چې ویلکما الله هلاک که دا هم څه چل کړی دی زما محترم. اوس ته تصور وکړه که نه محترم ته تصور وکړه د اختر مبارکه روز په ما باندې را روانه ده چې الله وایي چې په خوشحالۍ کې تاسو نه د محمد رسول الله امتیانو تاسو نه په مقابله کې دومره خوشحاله یم چې اعلان جنت در باندې کوم نو تاسو زما د پیغمبر دا سنت په خپلو مخونو باندې نشئ سجولی تاسو ته ځان بد ښکاري ما وایي که د حسن خبره کې چې به بد ښکاره شم راشه د محمد رسول الله د حسن انتها و چې صحابه وایي موږ نبي علیه السلام ته کتې نه شو حسان ابن ثابت وایي ما د نبي علیه السلام د کتو دپاره یو طریقه لاندې کړې وه وایي چې ما به کله نبي علیه السلام ته کتل نو دا ګوتې به مې داسې کړې نو د ګوتو په رولو کې به مې محمد رسول الله ته کتل ټول څوک سره سبحان الله هغې له داسې الله حسن ورکړ زما محترم او په مخ باندې دا ګیره وه ته دا ګیرې خریلو ته د اختر د سبا دپاره ته ناستې او دا ګیره خرې زما محترم ته دا ګیره خرې د داسې پیغمبر داسې شفیق پیغمبر چې زما او ستا د خاطره محمد رسول الله څلور 5 ورځې ناره تېره کړې ده सलाम